كنت الهن کته خدای وې نو ته سپېوا په یو کوي کې پراته نه وې او فل ملقاکا الهن مستدن هلاکت دی هغه چا لرا چې تعالی الہ نومي خیره الان فتشنا جان سویل غبن یا سویل خیام نن چې موږ تفتیش وکړو نو ته ډېر خیانت والا چیز دی الحمدلله العلی الظلمنا الواهب الرزاق دیان الدیان حمدنا الله ذات لره چې دی دې خاوند یې احسانونو دی او واهب دې بخون کې رزاق دی او تمام چیزونه چې د تابعدار دي هو الذي انقذني من قبل ان اكون في ظلمه قبر مرتهن والله هغه ذات دې چې اخلاص کړي ما دغه مصیبتونو د شرک نه چې په قبر کې دلا غاڼه شوی نیم او دې اخلاص کړم خجی په دې طریقې سره مشرکینو چې دې ته د څلور قسم د مشرکینو مشرکین بالعباد الصالحین یو مشرکین بالملائکه دعا مشرکین بالجن درې او مشرکین بالکواکب څلور دا څلور قسم مشرکینو او شرک دو قسم شرک او شرک فعلی او شرک اعتقادی او شرک اعتقادی کې څلور قسم شرک دی کاو فی العلم کې تصرف کې دعا فی العبادت په منکرینو کې دوه مډاله چاغه ته يهود وایي او يهود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نام مخکې تیر شوی او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او دا يهود چې دا قوم ده د حضرت موسی علیہ السلام او خلق دي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وجعلوه نسيا منسيا دا الله کتاب بالکل ير کا کفر و عنادا دا يهود اعداء الله دي ما علمهم او رب العزت د دې سره مخاطبه کوي او مخاصمه وسکي او د دې او د نسواراو د دې اصول چې دی یو اصل د مداهنت دی مداهنت سستی کوي او دا مداهنت لکه څنګه پیدا شوی په يهودو کې دا زمونږ د زمانه په نا اهل مولانو کې پروت دی ټول عمر یې تیر کا پوښله عالم دې کلی تراغله دې کلی کې ګناونه ناروا کیږي خدا راغی سره تردید نه کوي او مداهنت پیدا کیږي رچنا د تبع دنیوي د وجه دنیوي تم راغسته ده چې دا زما امامتي ورانه شي او پلانې اجي صاحب چره د دې کور زما آمدن دي نو حق خبره نشم کولای که کومه نو اجي صاحب خپکیږي نو ټول عمر تیر کی لیکن اگر خلق په ګناوونو کې اخته او د ګنا نه بندیز نشي کولای صحابي جماعت تراغله او پستر کو باندې وړوند دي په جماعت کې پوښله خبره مانی دوباره اعلان شوه ایماندارو جمع حاضر او راشي په تصویب کړو هغه صحابي هغه چا چراوسته هغه توای ما د جمعه نو بس د دې بدعتانو د جمعه نو واسه د جمعه کې بدعت شوی دي او لاړ او کور کې کېناستا دول اسکاله کور کې منځو کې خدای جمعه ته بیرانه و دې کې بدعت شوی وښوله یو سړی تصویر کړو आवाज کړو چې ایماندارو جمع تیار دراشي صحابي وای دا دې سره د لاس نه ونی سي چې جمعه نه وځي جمعه نه وباسي امام شاطبی لیکلی دی کہ جمعه اور واخلي دا آسان دی دې خبره نه چې په جمعه کې بدعت وشي که اور واغسته خو ساتي ته ځای وصلی دی به سره جوړ کی او چې په جمعه کې ځل بدعت شروع شو به بدعت نه وځي بدعت بډانګو مشه سره ایستل ځکه بدعت یو خوب چیز دی فکر ده شو دا د مینې چیز دی دا چې ځل سړی دا خوند واغسته
لړمې حلوا ده تختې حلوا ده دا خواږه خواږه چیزونه دي د چرګ پتون دی اولنې ماخام دی پرې کې زړې غوړې ورېږي دي جمله څلويختي ده دا خواږه چیزونه دي دا سره چرې به نه پری د غرنا یو څه کسان روان شو یو څو کسان یو واته کسان وې سم له دوه غلي جوړ دا روان شو چې کله رانیز دي شي دي پانه کده د نلونو ټلې دي لګره هغه مشر یو توای چې خدای مې ګناګارای نه نو دا غوي دي کله غني شکل او د نل شکل دا نږدې یو تن ته ویل چې ورسې یو ګوره چې دا نل غني کې نوت شي نه هغه چرال مخلوق په خخه کړ نو چې زور ولور کوم هغه نن خو وچاو ټوټه بیرته یو ځای شونډه ولا تلکه ولې نو سره ته غره شه ودره وس زور نشي کوله هغه بل ویلی او قمقلو هغه شی په دونه کلکس ما خل ډیر خوګ دی اوس سره خلو باس بل ورولې چې یو درې ورولې کې درې وانه کلک ونیول هغه نو ویلا قسم په خدای چې معلومیږي دا چې ډیر خواږه چیزونه د سره بیرته आवाज نه کوي رااله هر یو تن نلونو کلک ول داخلي ونیولې اوس आवाज نشي کولای د بدعتي سړي بدعاتو داخلي ولکلک نیولې دي بدعت یو خوب چیز دی فکر دې شو بدعت اصلي د مداهنت د وجه نه بدعت پیدا کیږي سړی مداهن کېدا د پیغمبر د هر طریقې خلاف شروع کړ او دا خویده د يهودو دا خویده دا باطل پرست مولان چې د په محله کې د په کلی کې د په علاقه کې ناروا کیږي لیکن دا نشي کولای ورشل خبره مای خجی د دنیا مسلمانان وجل کیږي د مسلمانانو جنازې روانې دي لیکن خپل کورسې راټینګ کړي دي کورسې پرې نه ده غږ نشي کولای چې دا مسلمانان ولې وجل کیږي کدا आवाज کوي دلته کورسې چې دا خوګه کورسې ده دا دغه کورسې د فکر دې شو چې دا پرې خودو نه ده دا کوي ټینګول غواړي دې کې ورورا الواګانی دي په دې کې ورورا پوښول خبره مانی سوجېری دي په دې کې ناشستی دي په دې کې ورورا میوي دي په دې کې لنکروزری دي په دې کې ډبل ډور گاډي دي دا خواږه چیزونه دي مداهنت بنه کوي مداهنت پیدا کیږي د دې چیزونو د دنیا مینه راغسته ده نو د دنیا د مینې د وجنه مداهن شي او مداهن د دوهن نه ده دوهن وې تیر لګول وتا نو دا مغوړ پړل او شوله بچ ورځ پیریږي غوړیږي پیړیږي انقیب مولانا سے وکست ویل کوي ما خو ویل چې پلان کې سره ستړي مشي کوي اگر بالغ له جګړه ور کوي رب د قرآن کا تعالی خو جګړه به درکړه اگر سړي د بوغبن سره مشي کوي فکر ده شه دونه پیړ شوی ورځ په ورځ باندې پیړیږي دا ولی دا جی بدعت راغسته ده رنگ په ورځ باندې ورځ په ورځ چې ګوره رنگ را پرې خو او شولې رنگ ولې را پرې خره خسته جامعه وندم خسته لباس جوړوم دا څه فکر نشته ده چې خلک ګناوونو کې اخته دي چې خلک بنې کو نه کارونه کې اخته دي مداهنت د يهود صفاتو کتمان حق سره چې مداهن شي حق به نه وای عمل مخالف د قران او سنت نه او تحریف به ځان نه کوي بس قران کې حکم براغله دا ویني چې دې مقصد خدا نه دی مقصد بل دی ويل الله مما كتبت ايديهم ويل الله مما يكسبون ويل لهم حضرت شیخ سیوی و کثیر من علماء هذه الامه الوسطى وزمن د امت س علماء دي يتبعونهم في هذه الامور مطابقا لقول عليه الصلاه والسلام
د دې امت علماء د يهودو تابعداریو کا په دې کارونو کې او بیانه مطابق د دې قول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لترکبن سنن من کان قبلکم حذو النار بالنار وشل لترکبن سنن من کان قبلکم تاسو د مخکینو په طریقو روان شئ حذو النار بالنار لکه څنګه چې ناب سره څپلې برابرېږي وهذا لعدم علمهم بالقران العظیم الكریم ودې په قران نه پوهیږي پوښلې سر په بوهایی چانه ویلې پلان کې استاد نه خلاصې چانه ویلې پلان کې استاد نه خجی پلان کې کتاب چانه پلان کې استاد قران نه چانه ویلې چې تفسیر جلالین ګورم پوښلې خبره مانی قران کریم آسمانی کتاب دی آسمانی کتاب جلالین نه ګورم پوښلې خبره مانی نو که جلالین سم شو دا سم دی که جلالین کې خبره غلط سره پويږي نو چې دا زمانه غلطي کتاب وکړه کم سے کم چې یو سړی په کتاب بورډ باندې لیکلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین خو بتا شو کې هغه سړی تعلم القرآن چې قرآن زده کو بل دی خو دا په بورډ باندې لیکلی خو په بورډ کې اندرون په مدرسه کې قرآن نشي بیانېدل چې قرآن کې ترجمه دی وسړی وکي ترجمه کوي نو چې د طالب لارو په مدرسه کې چې ترجمه شروع کړه وتوای ته ټول راولې یعنی د قرآن بیانول باندې ټول راځي او دا چې دا ناولي بیرات کوي دی جوړ جی چې سپون جوړ کړل سپي جوړ شوی دی مردار باندې ټول راغون شوی دی سپو جوړ کړل جوړ نو دا د سپي جوړ کړي ناروا کارونه باندې جوړېږي په دین باندې تاکي ټول راځي او شوله وهذا لعدم علمهم بالقران العظیم د قرآن نفي قاتلهم الله اي علم افسدوا الله داخل کړی چې ولې خیستایله به تبا کړل اب الله ايکرم قلوب البطالين بمكنون حکمت القران او الله پاک د باطل فرست زونه د قران کریم په حکمت نه پوهیږي چې د قران کریم په حکمت باندې باطل فرست خلک پوهی شي يهود چې دا په عربو کې صحیحو کې وسیدا او دې خوارشیو په قبيله د همیر او بني کنانه او د بني الحارث ابن کعب او د کینده او د بني قریظه او بني قینقاع او په مدینه کې یو مدرسه جوړ کړو هغه ته بیت المدرس او عربو ته ترجمه تورات کوله واذونه به هم تکول تر دې پورې دغه يهود چې دیوای جی د مخونه چې نورانی مخونه نورانی مخونه يهودو نورانی مخونه لرل څنګه اوس او خزرج ينظرون لهم الاولاد بچي چې به وشو هغه به د يهودو پر نظر ان بقي حيا کزما راځي ژوندې پاتې شو نو دا به ټول د يهودو خدمت کوي جن نورانی مخونه خجی امام الطبری لیکلی دی اول من تحول من العرب سعد ابو کرم دا په عربو کې دا سره يهودي شوی او به اتباع پیدا شوی ابر کلال چې و دا نصراني شوی او به اشاعت د نصرانيت کاوه تر دې پورې چې په عربو کې یو ډول د يهودو پیدا شوی په طرف د شام باندې او په مدینه کې بل ډول پیدا شوی و او نصارا په نجران کې پیدا شوی و شولې همدغه وجره چې سورې مکیو کې رب العزت د يهودو تردید نه کړي ځکه په مکه کې يهود نو مدینه کې تردید کړي او قران کریم چې تردید کوي نو وايي فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین تورات راوړی دا وګورئ او شولې خبره مانی دا د يهودو خباستونو د يهودو سره نصارا دا په بعضي قباحتونو کې یو دي
اتخاذ الولد دا د يهود صفات مو دا د نصارا مو يهود ویلو عزير ابن الله او نصارا ویلو عيسى ابن الله تحریف يهودم کو نصارام کو کتمان حق دا شان کا ترک عمل دا شان او تحلیل لما حرم الله دا نصارام کو يهودم کو او تحریم لما احل الله دا يهودم کو نصارام کو عناد دا حق سر يهودم کو نصارام کو استکبار هم دا شان استهزاء او د مشرکین سره خصوصي جرګې وي او د منافقین سره رب العزت هم دا وجه چې يهود او نصاراو تشنیع چې کوي او زجر جوړ کوي نو اقوال شنیعه او افعال قبیحه معنی په سورې متعدده او کې سورۃ بقره کې آل عمران نساء مائده توبه احزاب حدید مجادله حشر ممتحنه سب جمعه منافقون بینه دې سوراتونو کې رب العزت په يهود او نصاراو باندې رد کوي او په مکی سوراتونو کې په يهود او نصاراو درته ذکر نه کوي مکه کې يهود نصارا نو او مدني سوراتونو کې پیرات کوي او نصارا چې دا قوم د حضرت عیسی علیه السلام او دا هغه خلکو چې دوی دعوه کوله چې موږ په دین د عیسی علیه السلام او د دې کتاب نوم د انجیل اکثر کو نصاراو کې امین خلق دی لا يعلمون الكتاب بل يتبعون الامانيه ويتبع كل ما قال من قال او چا چې بچوي راغب سے روان دا زمون د زمانه خبره ده زمون د زمانه خبره او د نصاراو خبره یو شان ده نصاراو د خبره منل به دلیل ده زمون د زمانه چې وسړي خبره وکړه مشر چې خبره وکړه ټیک ده کنه وصافه تاسو نه کې چې مشر خبره کې دا صحیح ده کنه غلط ده نه د مشر حال زکه چې دا خبره رښتیا کې دروغ وایي کرشته وایي د قران او د حدیث نو څه دلیلی مفسروان شي او که د قران او د حدیث نه دلیل نه وي نو دې څه باندې یو سړی ویل چې خروانو ته چې خپې یاغلي نتلک بار وګوره چې خر نشته نو ته کنه دی یو سړی ته ویل چې اسمان باران وری نتلک بار وګوره چې اسمان کې ورسته کنه شته نو کوي ځون امکان د باران شته او کوي زنور امکان د باران نشته دې څه مو چا د باران وری دا صفت د نصارا وره چې چا به څنګه راځي ټیک دا خبره چا چې به څنګه دا خبره وسلې زمانہ کې په یو سټیټ باندې یو لس مليون تقریر وکړي او چې د لس مليون تقریر کو هر تقریر د بل مخالف لاندې نو امه نه تاسو کوي څنګه ویل یو وای رښتې ویل بلو وای رشته ویل بلو وای رشته ویل لس تقریرونه کړی دي د هر یو بل مخالف دی ټول وای رشته ویل معلومی کې دا چې په هیڅ څنګه دا تیار نه سواره تاسو باندې پوېږئ نه د دې وجه حدیث کې راځي چې خلک به پیدا شي کلمات لیبل لکه سلو خان دي سپمندي سنا جوړ دي سواړ دي د سورېدل قابل پکې یو نشته لکه سلو خانو چې قابل د سورېدل یو نه نو تکشان سلو کسانو کې به قابل د کوئی یو سړی دی جی پلان کې ډېر خلک امریکا کې ډېر خلک دي په فرانس کې ډېر خلک دي جرمنی کې ډېر خلک دي نه کل ابل الماء کلمات الابل سلو خان په یو ځای کې د سورېدو قابل پکې نشته سل کسان یو ځای پر غونشي دا سره کویږي نه کم څه کم د سړي خبره کې سوچ کاوه کوم خبره چې چا کوله را خبره تعالی او بیا مسله چې خذ ما صفا و دا ما کذا چې کوم روغه خبره ته د قران او د حدیث برابر ښکارې داخله
خو چې د قرآن او د حدیث برابر نه وي ور خبره وانه کړه کدا د هر چا ولادت کوي وسنۍ زمانه کې مولین چې دي د پیغمبران نه دي دا عام خلق دي الله له سپوې ورکړي نو د څه نه چې خبره وکړه ته چې پیغمبر له ورته خلاف ونه کړي نه د دې مولا خبره وګوره چې د قرآن او د حدیث سره برابر ده کنه کله قرآن او د حدیث د مولا خبره برابر و نو په سر واستګي قبول کړه او کله قرآن او د حدیث سره برابر نه و نو د دې خبره ونه مانی او کچېرته هر خبره مانی دا خو تیار ته نصرانی ستاسو نصارا و منځ کې فرق نشته نصارا چې یتبعو کل ما قال من قال چا چې وسویلا وجدا ډېر خبره وکړه د دې سند نو پوښله حضرت شیخ سے وی وکثیر من هذه الامه يتبعونهم في هذا حيث لم يفرق بين الكلام وهجينه وای زمون کو امت کې ډېر خلک دي چې دین سوال او تعبیر دي چې سړی د کلام او د غلط خبرې په منځ کې فرق نشي کولای دا نقصان چې سړی د حق او د باطل په منځ کې فرق نشي کولای خو چې چا ته خبره کوي دا ټیک وي چا چې څه دا ټیک وي نه چا چې څه دا ټیک مو یو د خبره کې سوچ وکړه چې د قرآن او د سنت سره برابر ده کنه کله قرآن او د سنت سره برابر ده ټیک خو د قرآن او د سنت سره برابر نه د هرڅه خبره ونه مانی مولا خبره وکړه چې د مولا هر خبره به زمانه نه هر خبره به د مولا نه مانی د دې مولا خبره به ګوره چې د قرآن او د حدیث سره برابر ده کنه که برابر وانه خبره ده او که برابر نه و چې د هرڅه خبره ونه مانی عبد الله ابن مبارک مسلم په مقدمه کې ذکر کړی دی او ابن کثیر دان ذکر کړي عبد الله ابن مبارک الاسناد بن الدين سند دا دین دی دین ولولا الاسناد في الدين لقال من شاء ما شاء او که سند نه په دین کې دغه چې چا څه خو راغلی ویلې نه په ټول خبره مانی ډېر مصریب غیر د سند نه پیدا شوی لکه دا یو نمونه روسته په کتاب کې ذکر کو مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان د بحرین مراد دی وی حضرت علی رضی الله عنه او حضرت فاطمه مرج البحرين يلتقيان دغه دو درېبونه یو ځای شو نو یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حضرت حسن او حضرت حسین ته پیدا شو لؤلؤ و مرجان حضرت حسن او حسین ته پیدا شو دې توي تفسیر من غیر سندین او تفسیر من غیر سندین دا غیر معتبر دی هغه روایت ذکر کړي اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور چې کار د باندې ګران سره قبرونو والا نه امداد وغواړي نه نفس عربي سره جوړ کی عربي دین ته نه وای چې عربي دې جوړ کړه دا دین د پیغمبر حدیث دی او ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نفس عربي چې دا دین نه دی اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور چې کار باندې ګران شه قبرونو والا نه امداد غواړي نو د خبره سند به ذکر کې چې دا خبره چا کړي د ځان روایت جوړول من قرأ سورۃ العنکبوت او روم چا چې سورۃ العنکبوت او روم ولستا نو به لیکلي دي په ليلته 23 بکار دي په ليلته 23 دا عربي ده په درشته مشروع باندې نو د 23 یا د 23 په ځای کې 23 دا پیهر کې جر ده خو هیڅ عمل نه دی د ځان عربي جوړ کی او جی دا پیغمبر ویل دي فویل لهم كل الویل دا خو حلال شي په هر حالات کې دلوسه پوښل خبره مانی د دیو جنا دا د نسواراو یو صفت ده چې یتبعو كل ما قال من قال
چې چا څه ویل دا معنا چا څه خبره وکړه دا معنا نه د کل من قال د من قال ما قال دا وینا چې دا وینا قرآن او حدیث ته پیش چې د قرآن او د حدیث سره برابر وینا ده چې د قرآن او د حدیث سره برابر نه و دا سره وینا نه په فرقو باطلو کې یو بل ډله ده چې هغه ته منافقین وایي منافق سره پوښو د خبره مانی قران کریم د دې تردید کوي د منافق تردید کوي او دا په ډیرو سوراتونو کې د منافقینو تردید دي او منافقین هغه خلک دي یخادعون الله ورسوله او دا په دې امت کې پیدا شوی دي رب العزت یې څه د پاسه شپېته قباحتونه بیان کړی دي امانت کی خیانت کوي وعده خلافی کوي د مسلمانانو چې کوم جماعت دې د دې ترک کوي او دا منافقین دو قسم دي اعتقادي او عملی منافق اعتقادي در حقیقت کافر دی منافق عملی دا سره فاجر او فاسق دی او منافقین چې په زمانه د نبی عليه السلام کې دا په مدینه کې اوسېره او چاپیر د مدینه نه وکانو اشد ضررا بالاسلام د دې ضرر اسلام کې ډېر سخت الله وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین په لاندنۍ طبقه د اور کې دي سورۃ بقره کې وایي ومن الناس من یقول پوښلې او سورۃ توبه د منافقینو تفصیل کوي او مستقل منافقین په نوم یو سورۃ نازل ده سورۃ المنافقون ته وایي مخاطبه د مشرکین سره دا په سورۃ مکیه کې ده د کتاب کې چې لیکل چې 70 و 80 دا سبن غلط ده وهي 86 شپږه سورۃ مکی دي واته نه دي شپږه او قران کریم چې مخاطبه دای څه کوي نو د نرمۍ مخاطبه کوي او مخاطبه چې کله منافقین او د يهودو او نصاراو سره کوي په سورې مدنیو کې مسورې مدنیو کې چې لیکل چې 27 دا غلط دي وهي 28 دا 70 نه 28 اتی سورته دي مدنی سورتونه 28 دي مکی سورتونه شپږاتی دي په شوله خبره مانی دی کتاب کې یوصل 15 صفحه راوړل یوصل 15 صفحه خجیال ته وګورئ تاسو خجی یوصل 14 کې وایي اما سور المکیه بسیطه و 80 روان لو واما سور المکیه بسیطه و 80 شپږاته دي السور المدنیه یوصل 15 کې اما سور المدنیه بسمانیه و 20 دا 23 دي نو دلته کاتب نه غلطی شوې ده د 87 په د 86 په 87 لیکل دی د 28 په زمانه 27 لیکل دی مخاطبه چې الله د منافقینو سره کوي د يهودو د نصاراو سره نو لفظ د تغلیظ مستعمل دی تشدید ذکر ضرر نبی صلی الله علیه وسلم څخه سخت مشرکین په چله پیغمبر ته کنځلې کړې وي ساحر ته کاهن ته ویلو چپېړو والے کان وشتلو منافقینو زور لګولو په عداوت د نبی علیہ السلام کې حتی چې پیغمبر علیہ السلام په بیبي باندې تهمت وتاړه سورۃ نور کې ان شاء الله تفصیل دغه تهمت راځي چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها په دې باندې تهمت ولګاو او بدنام کړه د صفوان ابن
خو کولا چې دا ګناه کوله کې مدینه کې او نبی علیہ السلام ته زار ور کړو هغه يهودو د خیبر او د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف کې د نبی علیہ السلام مقاتلین سره به جرګې کولې ليلا و نهارا او په مدینه کې یو دار جوړ کړو چې هغه دارالندوه ویلا او د اراده لرله چې پیغمبر بدل تراشي او موږ په یو لوی غټه راوړو ته په شا باندې نو چې هر کله پیغمبر سره دغه شانه معامله کوله الله مخاطبه کوي او مخاطبه چې کوي نو په سختۍ باندې کوي خدي مشرکین څلور قسمه مشرکین بالکواکب وبالعباد الصالحین بالملائکه والجن او شرک یو دام څلور قسمه پوښتنه خبره مانی څلور قسمه شرک د خلکو کاوه شرک اعتقادي او د دې عادت استدلال بینو علماء سو باندې دا کارونه کوي زموږ استاد وي او اتباع کوله من غیر دلیل بنو د قیامت ورځ به وای ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا اے زمونږ ربا موږ د خپل سردارانو منلو د خپل کبراءو منلو فاضلوا السبيل موږ د حق نه اړول ربنا آتهم ضعفين من العذاب الله د چن عذاب دی لور کې ول عنهم لعن كبيرا او شو له خبره معنی د دې وجنا قران کریم کې یو څو اصول بیانېږي دي ته اصول ثمانیه وایي اصول ثمانیه کې څلور اصول چې دي دي ته اصول مهمه وایي او څلور اصول دي ته متممه وایي دویم امام رازی وایي اولنی اصول چې دي دي ته سوابق وایي او دا څلور رستنی چې دي دي ته لواحق وایي سوابق او لواحق مهمه او ممده متممه او دا مجموع اته دي یو اصل توحید دی دویم اصل صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دریم اصل صداقت د کتاب دی او څلورم اصل ایمان بیوم القیامت دی یہ تو سوابق ہوئی او هر رستنه پاولنی معنی تفرید توحید چې ثابت شي نو رسالت به تفریقی او رسالت چې قرار تصدیق د کتاب راځي او په تصدیق د کتاب سره ایمان فرض د قیامت راځي په څلورو رستنو کې پنځم جهاد فی سبیل الله دی او شپږم انفاق فی سبیل الله دی او منظم کول د مسلمانانو دي تنظیم منظم کول د مسلمانانو او اتم چې هغه آداب چې کوم آداب قرآن ذکر کړي جون به د آداب د لاندې تیرې دا ته اصول دي هر ثاني مومد د اول دی آداب باندې وسیله چې مسلمانان ته سنس نشي مسلمانان د منظم شي چې مال د الله په نوم ولګي مال ولګوي چې jihad وکړي شي او jihad د دې وجنو کا چې د قیامت ورځ را روانه ده او قیامت ومنه چې آسماني کتاب تابعداري وکړي او د آسماني کتاب تابعداري وکړه چې رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسالت د نبی علیہ السلام منا چې پیغمبر کوم خبره توحید کړی دا چې هغه توحید مسلس تا ذهن کې راشي د دې اصول رب العزت تفصیل کړی دی د دې وجنا لکه سوره التغابن چې کله سره ذکر کړي یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما تسرون و ما تعلنون
دیکھ مسئلہ توحید کا ذالک بانه كانت تاتيهم رسول بالبينات دا مسئلہ شروع کړی دا پوښل خبره مانی دا صداقت د نبی زامن الذين كفروا الله يباسو بیا صداقت د کتاب ذکر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا دارن سورہ طلاق کی اندر مضامین دا روان دي اور رب العزت کی ترتیب بدلئی را بدلئی کله ترتیب یو شان ذکر کی کله بل شان ذکر کی یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله وہی سورۃ النساء یو سورۃ 15 کی راځي آمنوا بالله کی اثبات توحید دے رسوله کی اثبات رسالت دے والکتاب الذی نزل علی رسوله کی اثبات صداقت دے کتاب ہے والیوم الآخر کی اثبات دے قیامت دے مسئلہ توحید هغه مسئلہ را چې په دې کې نزاع واقع شوی په مابین مسلمانانو او مشرکینو کې د دې وجنه چې شرک وکړو اولوہیت غیر الله را ثابت کو انکار توحید نه وکړو عقیده و ساتل علم غیب غیر الله او تصرف غیر الله دعا غیر الله عبادت غیر الله ځکه دا صفات خاصه الله دی غیر الله له وکړو ځکه صفات د رب العزت د درې قسم دي صفات درې قسم دي بعض هغه صفات دي چې خاص دي په الله پورې چې په مخلوق کې سره موجود دي نشي لکه خالقیت رازقیت تدبیر دا صفات دي چې په مخلوق کې سر راتلې نشي دویم قسم هغه صفات دي چې په مخلوق کې خاص دي الہ کې نشي راتلې لکه عقم شندوال کثرت الرات ډلې ډېر شو اولاد پیدا شو وشوله دا صفات فقط انسانانو دي نو مخلوق دي او بعض هغه دي چې مشترک دي په اشتراک لفظي سره لکه لفظ نظر قرآن ذکر کړی دی خو نظر چې د الله په باره کې ذکر شي من غیر حاسفن او د بندگانو باره کې ذکر شي من ها به حاسفن لفظ سنم دا شانه دی د دیو جن امام ابن قیم قصیده نونیت ذکر کړي لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان دا الله حق دی د غیر الله نشي کېدلی او د بنده حق دی دا دوه حقونه دي لا تجعل الحقين حقا واحدا من غیر تبیین ولا فرقان دا الله حق او مخلوق حق دا یو حق مګرځوي په غیر د جداوالي نه د دیو جنا چې د توحید مسله یو اهمه مسله و نو د توحید مسله الله ذکر کړل په عنوانات مختلفه سره د توحید مسله الله ذکر کړل په عنوانات مختلفه باندې پوښلې او په مختلفو عنوانات دی وجنه ذکر کړي که مسله په یو لفظ رستا ذهن کې نکینی که په دې دویم لفظ سکینی او که په دې دویم لفظ نکینی چې په دریم او څلورم لفظ سکینی بهر رنگی کې خواه جام محفوظ من اندازې قدرت را مې شناسم وکه په هر شکل باندې ته جامه واغوندې خو زستا قد قامت پیژنم رب العزت د توحید مسله ذکر کړي په عنوانات مختلفو باندې او په مختلفو عنوانات د دې وجنه ذکر کړي چې مسله اهمه ده مسله اهمه ده اهمه مسله دا پکار دي چې د سړي ذهن کې کېږي د دې وجنه دا مسله توحید چې قران کریم کې راځي کله راځي په مرتبه د دعوی کله راځي په مرتبه د نتیجې توحید مسله کله ذکر کوي په مرتبه د دعوی کله ذکر کوي په مرتبه د نتیجې دې کې فرق دی دعوا هغه خبره توای چې د دلیل نه مخکې ذکر کړي
د خبرې نه مخکې چې د دلیل نه مخکې چې کومه خبره ذکر کړي نو دا ستا دعوه شوه په دې دعوه اوس دلایل وایو دې دعوه وایي نتیجه څه ته وایي هغه حاصل چې د دلایل نه وروسته راوځي دلایل دی ویل د دلایل نه حاصل راوځي دې ته نتیجه وایي سورۃ فاتحه کې راځي الحمدلله رب العالمین دا الحمد توحید دی دا دعوه ده دلائل کې دا دي چې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په دلایل دي د دې دلایلونو یو نتیجه راوته نتیجه دا ده ایاک نعبد و ایاک نستعین دا نتیجه ده ګور دغه توحید چې په الحمدلله سره ذکر دا دعوه ده خو چې کله په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې ذکر کیدا نتیجه ده کله ایاک نعبد توحید دی الحمد توحید دی خود دې دوه توحیدین همس کې دا فرق دی چې مخکنه توحید چې دا په شکل دعوه ده دویم توحید په شکل نتیجه باندې دی د دې وجنا مسله توحید چې الله ذکر کوي نو یو ذکر کوي په عنوان د الہ باندې او قران کریم کې ودا په ډیرو سوراتونو کې واوري تاسو و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم شهد الله انه لا اله الا هو وشله والملائكه والعلم قائم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا اله الا هو د توحید مسله په لفظ د الہ باندې دا بار بار ذکر کړي او دا بار بار دی وجنه ذکر کړي چې دا توحید په لفظ لا اله الا الله سره بیانېږي سورۃ آل عمران کې راځي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو د مور په ګډه کې چې شکل درکې نو الله یې درکې دا شکل یو پیر نشي ورکوله دا شکل یو ملک نشي ورکوله دا شکل یو پیغمبر نشي ورکوله او دا شکل په مخلوق کې څوک نشي ورکوله دا په دې د لوزان غوته لګیدل دا په لوزان مونږ لګیدل دا په لوزان پنځه لګیدل دې توای اصلي کې سپیتو دې توای خارتو لوزان چې مونږ لګاو نو دې لوزان لاس دې زنانه ګېړه ته داخل کا نو ډباله پکې مهر پیو یا پنځه ته لګاولا نو د مور په ګېړه کې لاس داخل کا که یو سره چاته وي چې ستا د مور ګېړه ته نه وځي ستا خځه ته نه وځي نو دا سره به څه کنځلې وته وي دا کنځلې دي کنه دي لوی ځان له رحمت د پردې خځه ګېړه ته نه وته مهر پیو دا جی دا د لوی ځان مهر ده دا د لوی ځان پنجلا دا د لوی ځان غتره دا ټول خلاف د قران دی قران کې الله وایي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء د څه نه دی ویلي چې د مور په ګېډه کې چې شکل درکې نو د لوی ځان ورکې دا چې دا پیرانی پیر سے ورکې نه نو الله غزا دی يصوركم في الارحام په ګېړو کې تاسو له شکلونو درکې کیف یشاء څنګه الله غواړي د یو پلار د یو مور زامنی مختلف رنگونو باندې یو په یو رنگ باندې بل په بل رنگ باندې بل په بل رنگ باندې لا اله الا هو د مور نه پیدا شولې نو توحید आवाज وکړه لا اله الا هو نو د توحید आवाज وکړه لا اله الا هو العزیز الحکیم او شول خبره مانی دې توای د توحید مسله په عنوان د الہ دارنګ په عنوان د حمد ذکر کړي الحمدلله رب العالمین سورۃ انعام کاف سبا فاتر ذکر راځي عنوان د حمد سے ذکر کړي فقطع دابر القوم الذين ظلموا
د ظالمانو بنیاد ختم شو، ظالمان مړ شو. پوښول خبره منه والحمدلله رب العالمین. الله ظالمان دی واغسته، تا ډېر حمدونه دي چې رب العالمین. نوح علیہ السلام ته وایي سورۃ المؤمنون کی راځي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. د ظالم قوم نخلاص لله الله حمد ادا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. سورۃ لقمان کی راځي قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. حمدنا الله لري او ډېر کم عقل خلق دی پويږي نه. سورۃ قصص کی راځي وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره. الله هغه ذات دی چې د الله نه سوا بل مددگار نشته. الله لایق د حمد دی دنیا او آخرت کې. سورۃ صافات اخر کې وایي والحمد لله رب العالمین. وقيل الحمد لله رب العالمین. سورۃ زمر کی راځي خجی او کله کله حمد چره دا بیانی ثمره وګرځولې شي. حمد ذکر کوي په مرتبه ثمره کې دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. سورۃ یونس کی راځي او سورۃ لقمان کې ذکر دلائل وای د دلائل نرست وای قول الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. خو شو خبره معنی سورۃ جاسیہ کې دلائل وای ولله ملک السماوات والارض. سورۃ ختمی کې ولله الحمد رب السماوات. اور سورۃ زمر کې وای وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. اور سورۃ اعراف کې راځي وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله هدانا. الله مونږ ته هدایت نه ورکړي. دې توای مسله توحید په عنوان د حمد معنی. دا حمد بار بار الہ له ذکر کړه. دا توحید مسله به عنوان الحمد. د توحید مسله په عنوان د برکت معنی. او تاسو قران کې دا برکت له پزو ګورئ. سورۃ اعراف راوړئ. سورۃ اعراف کې دا وګورئ چې برکت څوک اچي. خجی سورۃ اعراف آیات نمبر 450. هل توای ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق. دا الا حرف کم حرف ہے؟ الا حرف تنبیه. الا خبردار له الخلق له جار مجرور خبر مقدم الخلق مبتدا مؤخر او جار مجرور خبر مقدم حصر پیدا کړي. الا خبردار خاص د الله د پاره الخلق مخلوق دی. مخلوق د چا په اختیار کې؟ الله په اختیار کې. والامر الا له الامر. تمام کارونه چې دي اختیار د چا سره دی؟ الله سره. نو اخر کې ګوره تبارک الله رب العالمین. تبارک الله رب العالمین. برکت اچي الله چې پالون کې د مخلوق دی. تبارک الله رب العالمین. بیا سورۃ المؤمنون ګورئ. سورۃ المؤمنون اتلسمه پارا سورۃ المؤمنون خجی التوي خجی سورۃ المؤمنون اتلسمه پارا الت ذکر کوي آیات نمبر 14. ولقد خلقنا الانسان من صلالة. انسان پیدا کړل دراغستل شوی خټه ده. ثم جعلنا نطفه. دمه انسان ګرځولې او تاس کې د وبو په قرار مکین د مور پر رحم کې قرار مکین د مور هغه رحم.
ثم خلقنا النطفة علقة بد سات کی وګونه مې ټوکر یې نه پیدا کړه فخلقنا العلقة مضغة من پیدا کړ ټوکر د وینې نه جوړه شوی غوښه مضغه چې قابل د جوړې فخلقنا المضغة عظاما من پیدا کړ غتر پنځه د جوړه شوی غوښه نه عظاما اډوکی فکسونا العظام لحما نو من دې اډوکو ته غوښه واغسته ثم انشأنا خلقا آخر بیا مې په بل پیدایش باندې پیدا کړ پر پسې آیات څنګه وایي فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله دا کارونه څوک کوي الله فتبارك الله احسن الخالقين لوی دې الله برکت والا دې الله چې خیسته د شکل ورکول کونه څونه بهترین شکل انسان لور کړ دا شکل چا ورکو د خړو وبونه وینه جوړه کړه هغه وینه نه ټوټه د غوښه جوړه کړه هغه نه اډوکه جوړ کړه اډوکه کې پلې جوړ کړي هغه نه متشکل دا چاو که الله برکت څوک چي الله دا خبره به اختیار به د خپل راځي چې برکت څوک چي الله فتبارك الله احسن الخالقين سورہ فرقان راوړل د سورہ فرقان اول سر کې ذکر کړي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکت هغه ذاته چې قرآن را لګل په خپل باندې قرآن چا را لګل الله برکت څوک چي الله دیور پسې لسم آیات کوي تبارک الذی شاء جعل لك خیرا من ذلک برکت خو هغه ذاته چې الله غواړي نو دینه وګوره تعالی وګرځي جنتونه باغونه بنگلې بل وګرځي خجی آیات 2 پته کې وګوره یو شپته نمبر آیات کې یو شپته کې وګوره تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت خو هغه ذاته چې په اسمان کې بروج ګرځولي ویل استوري ګرځولي وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او په دې کې ګرځولې دي سراج او قمر منیرا سراج الله ګرځولې دیوا او قمر منیرا او غسقومې پر کېدون کې ګرځولې برکت څوک اچي دغه ذات سورۃ المؤمن آیات نمبر 3 شپته راوړل الله الذي جعل لكم الارض قرارا الله غزاد دې چې ګرځولې استاد په ازمکه په آرام والسماء بنا اسمان چت ګرځولې او ته وګورې بار وصورکم او تاسو له شکرونه درکړي دي فاحسن صورکم شکرونه له استکړي دي ورزقکم من الطيبات د پاک جزونه له خوراک درکړي دي ذالکم الله ربکم دا کارونه چې کوي دا څوک دی ستاسو رب فتبارک الله رب العالمین برکت چې الله هغه الله چې رب العالمین برکت چې الله رب العالمین سورۃ الزخرف 15 نمبر آیات وګورئ وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون وتبارك الذي برکت هغه ذات چې له ملک السماوات والارض چې دغه پر بادشاہي د اسمان او د زمکو او ما بينهما وعنده علم الساعه او د علم د قیامت دی وإليه ترجعون والله تبارك وتعالى دا الفاظ بیانی تبارکا ذکر کړه معمولی غونډه کې الفاظ بدلیږي سورۃ قمر راوړل سورۃ قمر کې ذکر کړي لفظ معمولی بدل دی آیات نمبر 150 ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر هر شی مونږ په اندازو پیدا کړل ځکه مونږ برکت اچو برکت اچون کې الله دې هر شی په اندازې پیدا کړل سورۃ الرحمن کې ختميږي اخرینی آیات کې وایي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت اچي نوم د رب ستا چې خاوند لوی او د اعزاز فله په ځل معمولی باندې کې بدل سورۃ واقعہ آیات نمبر 4 راوي فسبح بسم ربک العظیم چې برکت الله چي فسبح بسم ربک العظیم
اور सूरत ختمی की फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम और यौकम देशों से पारा तबारकल्लज़ी शुरू की अवल व तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत आग जाता चाहिए कि दागे पर बादशाही रदा अल्लाह पर सकादिर यानी दा मसले सुमरा बार बार जिक्र का तबारकल्लज़ी तबारकल्लाह दा बार बार जिक्र की यानी चाकलमन सड़े और पाकल बाने के तो संडम इतेज नहीं करी नो दद पदी ज़हन के बत शक राशि के मसले की ये मसले के शक नाराजी मसला दार के बरकत अल्लाह चाहिए दा सुमरा वाज़िह मसला बरकत अल्लाह चाहिए वाज़िह मसला और वाज़िह मसला बिसरी माने पटशी बदुआ के अल्लाह माऊ बखे अल्लाह दा मड़ी बखे और दे बरकत बे माऊ बखे वो शोले खबर मानी यो स्पेर आगले उजरन जैसा चला नब्बल स्पेर आगले और देश की दूसरे चला कोई देश से तेरा होती थी यानी दुम्र वाज़िह मसला च कुरान करीम सूरत आराफ सूरत मोमिनून सूरत फुरकान सूरत मोमिन सूरत ज़ुखरुफ सूरत कमर सूरत रहमान सूरत वाक़िआ सूरत मुल्क और दी सूरतों के चुन बार बार बयान का बरकत अल्लाह चाहिए बरकत अल्लाह चाहिए बरकत अल्लाह चाहिए। हाँ द मखलूक मुबारक चिराग मुबारक दरे पजोर से मुबारक अल्लाह मुबारक दे मखलूक मुबारक दे मुबारक पर खपल बरकत के मोहताज दे बल का मुबारक बरकत अचौन के अचौन बरकत सो कई अल्लाह यानी दुम्र वाज़िह मसला जो कुरान करीम में बार बार जिक्र कई और दा मसले पखल को माने खैफीशी और बेदम वाचे बेबरकत फलान मारे मुलासरा तकरीबन यो सलूर घंटे बास करो पुखवा यो मसला तो केवा था बेबरकत फलान मसला हुआ मुझे बेबरकत फलान मसला हुआ मार तेल मौलाना से यो तपोस नदा को बेबरकत फलान बरकत मसदर दे मुज़ाफ दे फलान का दा मसदर मबनी लिल फाइल ले के मबनी लिल मफऊल ले के मबनी लिल फाइल चला फलान की बरकत अचौन के लिए वो सड़े दा नजरिए साथी सड़े कतान काफिर है बेबरकत फलान माना फलान के सड़े बरकत अचौन के लिए तो सड़े मुसलमान ने काफिर दे और के बरकत दा मसदर मबनी लिल मफऊली जब प्लान की बरकत आ चौला शेदा को मोहम्मद लफज है तो देखो दूसरी मिसाल ले यो सड़े जेब दे रोड़े खोड़ला आमर हो गया है इस रोड़े न खोड़ दे दा आमर वाई ए अल्लाह दा जेब के बडोड़े माने मोड़ ले दागे तो बरकत खुदा है माम मोड़ के और शोले खबर माने डोड़े खोड़ ले जेब और आमर दे उतना शान पूरी मुला तालिबान डोड़े गाने पटावले खखा डोड़े वती मुला गोण लगा बलवरस तालिबान होते वर जो उस्ताद जी मुंडो लगी नमड़ो शत्रा खा डोड़े वैसे वही जची उखरम लगे तालिबान टोल जता से उखरे अरे वाला खा बलवरस तालिबान उस्ताद से भी सीन तजु लगलाम वही माता लांबो याद आना वही मंग से चल याद मंग रे बोलाम उस्ताद दिक्काओ जवर बोते वर्ष अला आवाज के तालिबान ये उड़मा अगे वाला न से ता चीवी से लगूं के टूल विस हो शो दखा बरा मान ता चीवी से लगूं के टूल विस ये सरे जेब रोड़े यू खोड़ा और अमर वही अल्लाह जेद बडोड़े मोड़ करे रे नो कदा जेद मूड़ी नो जेद उस्ताद बरकत दवजे निज़म मोड़ न जेब द बरकत न तो मड़ेगी न तो अला मड़ेगी जो पखपले उखरे वो शोले नो बेबरकत फलान दे बारह के माँ दाम मबनी